د کارو درې بردیر ارمان نومي ماشوم څو ورځې مخکې اغوا شوی و او د پلار نه یې ورله د 2 لاکو ریالو مطالبه کوله. د واړی پولیسو دا ملزمان په ټیکنیکل طریقې سره معلوم کړل، نو هغوی په تفتیش کې وویل چې ارمان ماشوم مونږه قتل کړی دی او لاش یې په یو سوري قبر کې پروت دی. په دې هکله ډي اس پي شوکت خان وایي کارو دره د لرې ایریا ده او په تېره جمعه باندې دا میسینګ و او کوم خلک چې ډېر نږدې رشته دار او د ده پلار سره ګرځېدل او یا یې دا ښکته بوتو پورته یې بوتو، هغه خلک دلته موږ انټروګېنټ کړه زموږ ذرایع سره او هغه راوستو او د دیو دا ماشوم چې کوم دیو قتل کړی دی په څه طریقه باندې او دا د کاڼ یوه هدیره ده، په هغې کې د زنانه تازه قبر و، د شپې په 12 بجې هغه قبر ته ورسېل دی. دا د دې ملزمانو په نشاندهۍ ته خبر وښود چې دا د عمران د خور قبر دی او په دې کې موږ ورچېلی دی. نیولې شوي ملزمانو په تفتیش کې ویلي وو چې په کومه ورځ مونږه ارمان نومي ماشوم اغوا کو نو هم په هغه ورځ مو قتل کړی دی او بیا مو ورله د پلار نه د 2 لاکو ریالو مطالبه کوله. پولیس وایي چې دا تنان دونه چالاکه وو چې د مړ شوي ماشوم پلار سره به تاڼې ته هم راتلل او په لټون کې به ورسره هم ګرځېدل. خلک به ورسره ګرځېده، پلار به یې وله ګرځاوه، نن یې بولې چکدرې ته چې ځو اوس ته ځو هلته ځو هلته پیسې به هم ترې والې چې دا دله موږ ګورو. انیشلي د اول نه زموږ په دیو باندې شک و او انیشل تفتیش دا دی چې همدا په دغه شپه وژلی شوی دی، په کومه شپه چې دا میسینګ شوی دی د شپې په 12 بجې باندې بیا دا دیو خیجولی دی او هلته د یو زنانه قبر و تازه او دې ظالمانو هغې ته ورچېلی دی. په دې واقعه کې پولیسو 2 تنان گرفتار کړي دي. په دې واقعه د بردیر ټول ولس غمجن دی او مطالبه کوي چې دې ملزمانو ته دې سخته سزا ورکړلی شي. ناصر زاده، ریډیو وطن، بردیر.